بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اہل ایمان والو یاد کئی اللہ نعمتنا کم چی پتا سودی اذ هم قوم کلاچی یو قوم ارادہ اکڑلان ان یبسطو الیکم ایدیہم چی خواری کی ساسو طرف تا خپل لاسونا فکف ایدیهم عنکم پس منکلل رکاوکلل اغالا سنا دتا سنا واتقوا الله اللہ نو یری گئی وعلى الله فلیتوکل المؤمنون اور اللہ بانتکی بروسکی مومنان. شاعت آیاتونو کی اللہ رب العالمین د خپل عہد ذکر کلیو چی اللہ سرا تاسو معاہدہ کلا عہد کلا د اللہ د اطاعت کولو اللہ د حکمونو منلو نو دا دا اللہ یو نعمت تے فضل لے چی اللہ منگتا خپل حکمونا خپل دا رضا حکمونا اور خپل دا ناراضگئی حکمونا حقا خودل لی. اللہ رب العالمین فرمائی چے مومنانو صحابہ تا اور رسول علیہ السلام تا خطاب دے چی کفارو دا ارادہ کلوا چی تاسو دا دی دنیا نا ستاسو بالکل ختمو ستاسو دین ختمو خو لیکن منگا دا حقوی لاسونا منکلل منگا حقوی لا داسی توفیق ور نکل چی حقوی تاسو بانتا کی غالب شوی او دا دیر واقعات تی داسی چی کفارو دا مسلمانانو دا ختمولو ارادہ کلیو. قبیلہ جوہینیہ چکم رسول علیہ السلام پا دغا غزوی کی شرک شیو نو صحاباو دا ماسپخین منزو کو او بیا دا مازیگر ٹیم راغے دا مازیگر منز تیارے کو نو دغی قبیلی والاوی چی دوی با پا منز کی مشغول شی او منگ با دوی بانتا کی حملو کو او دوی با ختم نو اللہ پاک وحی رولے گلا اور حضور علیہ السلام او صحابہ دا دی خبرنا متعلق دا رنگی مشرکانو دا میٹنگ کرے او خیپ یو مقام و حاغزے کی چی غٹ غٹ سرداران را جمع شیو او هغوی دا مشوره وکړه چې د دوی دین رست رس خوریږي
مسلمانان زیاتیږي زمنګ دین پرېښی دی نو دوی ختمول غواړي چا وی چې دی کې زمنګ رشتہ داران دي نو چا وی چې رشتہ دارانو لحاظ به نه کوو کچا روري او کچا پلاری خودو ختمو بعض وی چې کدوې منګه ووجنو نو دا خو ډیره بده خبره ده چې منګه حرم کې قتل وکړو د بار والا خلق به هم منګ ته بد وي بعض وی چې دوی قتلونو دوی سره بایکاټ کو رشتې به وسره نه کو خرڅول اغستل به وسره نه کو نو فیصله اخر په دغه باندې کې وشوه کله چې الله مکه فتح کړله نو جنډه چې وا حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ پلاس کې وا رسول علیہ الصلوۃ والسلام د تاسو کو چې دا جنډه سره کې ولګو نو رسول علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې دا خیف مقام کې ولګو هغه ځای کې ولګو چې دلته سردارانو زمنګ سره بایکاټ کړي او زمنګ د ختمولو کوشش کړي اراده کلوا نو معلومه شي چې تاسو چې کم کوشش کړو هغه کوشش تاسو ناکام شو دا شانته کې نور واقعات دي رسول علیہ الصلوۃ والسلام بنو نذیر يهوديانو قبیلی خواته لار سکار باندې کې نو دې چې هغه د دیوال لاندې کینو او اراده وکړه چې پاسې دا د منې ګټ غړو یا والله پریدو رسول علیہ الصلوۃ والسلام خواته الله پاک وحی راولېګله اور دغه نه بچ کړ دا شانته کې یو يهودیا چې هغه رسول علیہ الصلوۃ والسلام لا پروټای کې زار ورکلیو رسول علیہ الصلوۃ والسلام معمولی وانته کې نوړای خړل وا چې الله پاک وحی راولېګلا او رسول علیہ الصلوۃ والسلام متعلق نو همیشه کفار دا اراده وا چې دا مسلمانان ختمول غواړي او دوی دین چې دی دا ختمول غواړي نو الله پاک فرمایي چې دغه وخت یاد کوي داسې مشکل وخت یاد کوي چې هغوی لاسونه دستاسونه ما منع کړل اور مومنان الله باندې کې بروسه کوي اشاره د دې طرف ته چې انسان اسباب اختیارول ضروری دي خو لیکن خپل اسباب باندې کې دي بروسه نه کوي بلکې د الله په مدد باندې کې د الله په نصرت باندې کې بروسه کوي اسباب کو اختیار کی چې صرف هغه باندې بروسه کوي نو بعضی وخت کې اسباب یې خو هغه کار نکیږي هغه کار اونخلي نو بروسه چې په اسباب مکوي اسباب اختیاروي خو بروسه په الله باندې کې کوي مخکې آیات کې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو نه عهد اغسته شوی دی که تاسو دا عهد پوره کو نو الله مدد تاسو سره دی تاسو الله باندې کې توکل وکړو عهد پابندي وکړه نو الله نصرت دا الله مدد دا به تاسو سره وي او داسې عهد صرف تاسو نه اغستل شوی مخکنی چې کوم امتونه تیر شي دي بنی اسرائیل نو هغوی نه هم د عهد اغسته شوی خو لیکن هغوی خپل عهد کی خلاف ورزی وکړه الله عهد مات کړ نو الله لعنت مستحق شو اور هغوی باندې کې مختلف قسمه عذابات راغلل والله رب العالمین مخکې آیات کې بنی اسرائیل عهد ذکر کړي او عهد سو هغه په دې آیات کې تشریح ده یا ایها الذین آمنوا ذکروا اے اہل ایمان والو یاد کئ نعمت اللہ علیکم اللہ چی تاسو بنتا کی کم نعمتنا کلی حق یاد کئ اذا هم قوم کلا چی او قوم ارادہ اکڑلا یعنی کافر قوم ان یبسطو الیکم ایدیهم چی خواری کی استاسو طرف تا خپل سنا
فکف ایدیهم عنکم نو پس رکاو کړل من کړل هغوی لاسونه د تاسو نه واتقوا الله الله نا ويريغي وعلى الله فليتوكل المؤمنون او الله بنتكي بروسكي مؤمنان ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او البتة تحقيق الله اغستوا وعدا بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا اور مقرر کلیو هغوی کی 12 سرداران وقال الله اني معكم الله وی چې تاسو سره ایمان 12 سرداران مقرر کلیو بنی اسرائیل موسی علیہ السلام په وخت کې 12 قبیلی وی اور هر یوی قبیلی لای جدا جدا سردار مقرر کړي نگران نقیبه بمنا نگران سردار چې د خپل قوم د خپل قبیلی هغه خیال ساتي د هغه نگرانی کوي نو څه مسله چې هغوی ته دینی راځي یا دنیاوی راځي نو هغه د وخت پیغمبر ته هغوی رجوع کوله حضور علیہ السلام چې کله د مکې نه مدینې ته لاړ نو الته 2 قبیلی وی اوس او خزرج نو دغه قبیلی چې کله مسلمانان شوي نو په دوی کې هم 12 سرداران مقرر کړل 12 مشران مقرر کړل 9 په خزرج کې مقرر کړل او 3 چې دی په اوس کې مقرر کړل چې تاسو ته څه قسم نه دینی مسلې ضرورت پیخیږي یا دنیاوی څه خبر راځي نو تاسو به د نبی نه تپوس کوئ نبی نه راځي او هغه معامله به حل کوئ رسول الله پاک د دوی نه عهد واغسته چې تاسو زما چې کوم حکمونه دي هغه پوره کړل نو زه تاسو سره مقصد یعنی زما مدد او زما نصرت تاسو سره دی او یا الله هر وخت کی انسان سره ده ونحن اقرب الیه من حبل الورید چې د شاعرګ کم رګ دماغ او تل اغینه زیات دوته نږدې ده هغه عهد سو هغه داو چې لئن اقمتم الصلاه تاسو مس قائم کئ واتیتم الزکات اور زکات ور کئ وآمنتم برسلی او زما پر رسولانو باندې کی ایمان راوړی وعزرتموهم اور هغوی مضبوط کئ د هغوی تایید کئ واقرضتم الله قرضا حسنا اور الله له قرض حسنه ور کئ د موز حکم او د زکات حکم څنګه چې دی امت ته د قشانته کی مخکنی امتونو ته اور د رسولانو باندې کی ایمان راوړل وعزرتموهم او د هغوی تایید کوله هغوی دین مضبوطوله د هغوی خپې مضبوطوله دا مسلمانانو باندې کی فرض دی او لازم چې د پیغمبر مدد وکي او څوک چې دین کار کوي د هغوی نصرت وکي او مدد وکي علما لیکي چې کم محلي کې کم علاقي کې جماعت نوي اور حکومت نه جوړي حکومت اسلامی نوي نو هغه خلکو باندې کې جماعت جوړول دا فرض دا شانته کې حالت د سوق دینی تعلیم والے نوي او چې بچو ته دینی تعلیم ورکی خلکو ته دینی تعلیم اوخی نو دغه خلکو باندې کې دینی تعلیم والا سره نسل او هغه حفاظت کول هغه تایید کول دا فرض وقرضتم الله قرضا حسنا وقرضتم الله قرضا حسنا چې الله له قرض ورکي قرض حسنا خ قرض د دینه مراد نفلی صدقات دي چې څومره تاسو نفلی صدقې الله په لار کې الله رضا د پر خرج کوي نو هغه بدله چې دا هغه به الله تاسو لرا کوي هغه زکیږي نه هغه به تاسو ته ملاويږي او دویم
مقصد دا دی چې څوک قرضدار راشي نو هغه له قرض حسنه ورکړي. قرض حسنه داسې قرض چې هغې سره ستاسو غرض معلق نه وي، هغې سره ستاسو غرض تړلی نه وي، بلکې خالص د الله رضا وي چې هغه له ته قرض ورکړي. خو لیکن نن سبا چې څوک قرض اخلي نو هغه پیل نه دا نیت کړي چې بیا به واپس نه ورکوم، دا به بیا واپس نه ورکوم، او که ورکوم نو دی به بیا زه کړوم، د سره به زه بیا ګورم دی به زمانه واخلي. نو د دې د وجې نه څوک قرض هم نه ورکوي چې ولې چې بیا هغه دا اراده کړي چې دا واپس نه ورکوم، او که ورکوم نو دی به خامخا کړوم، نو هغه قرض حسنه نه هم خلکو بس کړي، که چا سره یو خو هغه قرض نه ورکوي. نو دا ښه خبره نه ده چې ستا ضرورت ته حاجت ته قرض واخله خو خپل ټیم باندې کې بیا هغه سړي ته ورسوه، که هغه ته ضرورت یو کني ته ورته خپل هغه شی امانت ورسوه، او که تا سره نی نو هغه ته ووایه چې ما سره دې وخت کې نشته زه به له دومره ورځې وروستو راکړم. نو دا یو معاهده هم ده او دا په مسلمان باندې کې لازم هم دي چې یو ضرورت دپاره هر شی چې واخلي، که پیسې واخلي بل شی واخلي، چې کله د هغه ضرورت پوره شي نو بیا هغه شی باندې کې ځان مه غلی کوئ، بیا هغه شی هغه انسان ته ورسوئ چې دا ستا شی او ته واخله ما تا ته راورسه. ولقد اخذ الله او تحقیق الله اغسطی و میثاق وعده بنی اسرائیل وبعثنا منهم 12 نقیبا اور مقرر کلیو هغوی کی 12 سرداران. وقال الله انی معکم الله وی چیز تاسو سره ایمان. کله چې موسی علیه السلام خپل قوم مصر نه وښکه او مخکې دریاب راغی نو قوم وی چې شاته نه فرعونیان راورسېده، نو موسی علیه السلام وی چې الله موږ سره دی. او دا شانته کې حضور علیه السلام چې کله هجرت کو او غار سور ته لاړ نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی چې کافران چې دی هغوی دا راغله، نو رسول علیه السلام ورته وی چې لا تحزن ان الله معنا، پریشان کیږه ما الله موږ سره دی. نو الله مدد او نصرت د هغوی سره چې کافران رااله وی قتل، خو لیکن هغوی ونیل ده او بیا واپس لاړ. لئن اقمتم الصلاه کتاسو قیم کئی منزو وآتیتم الزکاة او ورکی زکاة وآمنتم برسولی اور ایمان روڑی زما پر رسولانو بانتکی وعزرتموهم اور حقوی تائیدو کئی حقوی مضبوط کئی واقرستم اللہ قرضا حسنا اور قرض ورکی تاسو اللہ لا قرض حسنا لو کفرن عنکم سیئاتکم نمع بکم ستاسونا ستاسو خطانی مٹاو بکم ختم بکم تاسونا ستاسو بدئی ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار داخل بکم تاسو پا جنت کی چجاری بوی داغی لاندی نہرونا فمن کفر بعد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل پس کم سڑی چی انکارو کو بعد دینا تاسو کی پس تحقیق اغا گمراہ شو د لارینا د برابر لارینا گمراہ شو. انکاریو کو که هغه په عمل ونکو انکاری تی نده کلی نو بیا خو فاسق او فاجر دی، اور که عمل نکی بلکې انکار کوي بالکل قطعا ده هغه نه چې زه منم هم نه نو دا سړی خو بیا کافر دی. مخکې آیات کې الله پاک فرمایي چې بنی اسرائیلو د الله عهد مات کړ، په دغه باندې کې عمل ونه کړلو نو د الله د لعنت مستحق شو، او د الله لعنت به سو شو چې هغوی د الله د رحمت نه لري شو، چې د الله د رحمت نه لري شو الله لعنت مستحق شو، نو نقصان دا شو چې هغو زړونه سخت شو،
زونه چې دي هغه سخت شو هغوی باندې کې بیا دینی خبرې اثر نه کو هغه زونه هغه نیکی چې وا هغوی ته هغه بدی نیکی وته بدی ښکارېده او بدی چې دا هغه وته نیکی ښکارېده نو بیا هغوی چې زونه سخت شو نو هغوی په تورات کې هم تحریف شروع کو لفظي تحریف شروع کو پته او معنوي تحریف هم شروع کو او هغه څه چې هغوی ته نصیحت کړو چې تاسو کامیابی پدې کې را نو هغه کامیابی چې کم رازونه او کم کارونه او هغه نه ير شو چې ير شو نو الله په مختلف قسمه عذابات رويست مختلف قسمه عذابات پر رويست اور دنیا کې هم ناکام شو اور آخرت کې هم ناکام شو نو الله پاک دې ذکر کوي فبما نقضهم ميثاقهم پس مات کړل هغوی وعده لعناهم نلعنتك هغوی باندې کې منګا وجعلنا قلوبهم قاسيا اور جوړ کړل منګا دا هغوی زونه سخت دین په اثر نه کوي لکه سخت سره چې هغه باندې کې دین اثر نه کوي د نیکي خبره په اثر نه کوي نیکی چې لا هغه ته بدی ښکاریږي او بدی چې لا هغه ته خخ کار رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم کارونه کم بدای په مخکنی امتونو کې هغه به زما په امت کې هم جمع کیږي هغه به هغه شاند خلق به زما په امت کې هم پیدا کیږي لکه څنګه چې سپلای یو سپلای د بل سپلای برابر وي دغه شانته کې به زما امت کې هغه شانته خلق پیدا کیږي چې کم کارونه مخکنی امتونو کړل او نن سبا وګورئ چې الله سم معاهدي دي نو هغه ماتول والا ډیر خلق دي که انفرادی طور پر وی که اجتماعی طور پر وی که ملکی طور پر وی که بین الاقوامی طور پر وی چې کم معاهدي الله رب العالمین کلی او کم شیزونو حکم کله نو هغه ماتول والا دي صرف یو قرآن پاتې شوی چې په دې کې تحریف نشي کولی لفظي او د دې حفاظت ذمہواری الله غسته نو د دې وجه نه په دې کې تحریف نشي کولی او څوک چې مانوي تحریف کوي نو هغه لپاره هم الله داسې علما مقرر کړي چې هغه جواب ورکړي هغه يحرفون الكلمة عن مواضعه تبديل كلي خبري دخبل دزينا ونسوا اور يرشو حظا مما ذكروا به هغه حصہ چې کوم هغه ته د هغه ته د هغه نصيحت شوی ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم اور ہمیشہ بات د هغوی په خیانت باندې کې خبردار کیږي الا قليلا منهم مگر لګونت کسان ته هغوینا فاعف عنهم پس درگذرو کا د هغوینا وصفح اور اعراض کا ان الله يحب المحسنين یقینا الله خوخون کی دین کی کون کی ومن الذين قالوا اور حق خلق چې هغه چې ان نسوارا منغا نسوارا یعنی عیسایان اخذنا ميثاقهم نواقسترا منغا دا غوینا وعدا فنسوا حظا مما ذكروا به پس ير کړل هغه عیسی چې کوم هغه ته داغي نصيحت شو فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه پس منګه هغه غرق کړل په عداوت او دشمنی کې قیامت پورې د يهوديانو لپاره خو د عذاب ذکر وکړو چې هغه زونه سخت شو الله لعنت پیوشو او نصاراو د پاره عذاب ذکر وکړو چې الله د هغه आपस کې عداوت او دشمنی واچوله چې هغه کې درې فرقې جوړ شوي چاوي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی چاوي چې نه عیسی علیه السلام په خپل خدای دی او چاوي چې نه عیسی علیه السلام او الله او
مریم علیہ السلام یا جبرائیل علیہ السلام دا درې واړه ملاو شي دي او خدایان نو دو دغه کې اخته شو او یو بل مخالفت او یو بل سره دشمنانی شروع. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او نزدې دا چې الله به دوی خبردار کی په هغه څه باندې چې څه دوی عمل کول. الله پاک دې عمل کولو توفیق. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمته.